یکڑی دا حق دین خدمات کڑی دا حق دین خدمات عالمان بامانی دیوبندیان بامانی دیوبندیان بامانی دیوبندیان بامانی دیوبندیان بامانی کڑی دا حق دین خدمات کڑی دا حق دین خدمات عالمان بامانی دیوبندیان بامانی دیوبندیان بامانی دیوبندیان بامانی دیوبندیان بامانی نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم زما محترم و مسلمانان رونو پرون میں دیو پنجپیری ملا خبر ووری دی د نعمت الله پنوم باندې په خبرو کې تقریبا 22 منٹ کلیپ کې د غرضی او مقصدی خبره با 3 منټه هم نوي شي چې هغه د آداب وي هغه د اخلاق وي هغه د انسانیت وي هغه د علم وي نو دبا دی باره کې مختصرا دومره ووایم چې په لوښي کې څه وي هغه ترې راغورځېږي که لوښي کې دننه ترکاري وي نو ترکاري به ترې راغورځېږي او که په لوښي کې دننه بل څه وي هغه به ترې راغورځېږي او الحمدلله زما خپله ذاتي تجربه ده چې په پنجپیریانو کې عموما او د خضر حیات په شاګردانو کې خصوصا د ادب او د اخلاقو سړی بالکل د نوم دپاره نشته او د هغې یو نمونې په طور ته بل ویم مخکې ورځو کې دې نعمت الله ویلو غالبا یا د بل ملګري چې د خضر حیات په منګه 4 ملګرو باندې اعتماد دی یو واحد الله وحدان دویم عبدالرزاق دریم دا خپل نعمت الله او 4م غالبا د سر ملګری قاری یاسین او دا 4 واړه هغه کسان دي چې د اخلاقو په لحاظ سره د ادنا درجه مسلمان هم د دینه بهتر دي د اخلاقو په لیول کې دا 0 درجه کې نو خضر حیات چې څنګه استاد هغه شان به شاګرد دي لکه د پښتو متل وي چې څنګه مې هغه شان تیجه چې څنګه مشر هغه شان به کشر وي چې استاد مشر اخلاق د خضر حیات په میډیا باندې تمام دنیا ګوري چې هغه د کومه درجه دي نو دا شان د شاګردانو دي او دی ویلو چې زمونږ باندې د خپل استاد اعتماد دی اعتماد به باندې خامخاوي کنزل تاسو کوي سپکه تاسو وای انکار د دین نه تاسو کوي عقیده د گمراهی او خطرناک تاسو دا اعتماد به خامخاوي هغه سړي باندې چرته اعتماد کی چې هغه د اخلاق نمونه وي هغه سړي باندې خضر حیات چرته اعتماد کی چې هغه کې انسانیت وي هغه کې حیا وي هغه کې غیرت وي هغه سم خبرې کې پاګه اعتماد چرته کی هغه له خدا سے شی پکار دي لکه د واحد الله وحدان عبدالرزاق ستا نعمت الله غنتی داسې کسان هغه ته پکار چې دغه جامع جوړي هغه ته جامع ورواچي هغه ته لباس ورواچي هغه پټ کی دی نعمت الله چې کوم ویډیو کړی دا د ویلې چې زما متعلق یادې چې دا د ویډیو جواب نو ټول نو ورنه خبره دا زمون استاد محترم استاد المناظرین ترجمان علماء دیوبند حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب حفظه الله هغه د پیر عزیز الرحمن هزاروی صاحب رحمت الله علیه متعلق چې کوم ویډیو بیان د خضر حیات کړو داغي په جوابي کاروي کې مفتی سے محترم جواب وکړو او هغه کې دا وی چې خضر حیات د 35 وجوهات په بنا سره کافر دي کبدی ما سره خضر حیات کلم مناظره کوي هر وخت زه تیاری خبره دا وشو نو پکار دا اصولی خبره دادا چې خضر حیات ویلو چې سه به مسلمان ما او زه تاسو په خپل اسلام باندې خبره کوم هر وخت کې یا ټیم ورکړو یا وخت ورکړو یا یو منټ په ویډیو وکړو چې بالکل زه تیار یم راځه کې بند لیکن خضر حیات تخپل شکل په آینه کې ښکاری چې څومره اوبو کې هغه تخپل حقیقت معلوم دی الحمدلله مفتی سے محترم هغه سړی دی چې خضر حیات یې پیژني نور تاسو بخامخه
خضر حیات ته علامه وایي ارڅه به وایي خو د دې حقیقت الحمدلله تمام اهل باطل او په دې دور کې ستاسو مشران ټول دا تسلیم کړي دا چې دا سړی د علماء دیوبند د عقیدې کلک محافظ او د اهل باطل په مخ کې د غرب بشان ولاړ سړی دی او الحمدلله اهل باطل دا تسلیم کړي دا چې د مقابلې د پاره موږ سره سړی نشته. نو خضر حیات جواب نه کړی شو. عبدالرزاق را پاسېد هغه یو 10 منټه تقریبا خبرې تریو کی او پاغې کې ډېر غړي وړي ویل نو ماغې کې د ته هم چې سبا ګډ وډ جواب زنه در کوم خو طریقه دا ده زما استاد محترم استاد بارک ته چې زما استاد دی داغه په بارک کې خبره کړې ده قبل فرض تیاری فبها او کني تیار نو بس صفا وای چې په دې زمونږ استاد تیار نه مناظره غ نشي کوي بیا داغي او بیا ما وته وی چې سبا ته تیاری طریقه دا د مناظرې لپاره بحث کیږي په یو طریقه کې مفتی سے محترم استاد مبارک کې 35 وجوهات د کفر یاد کړی دي نو په 35 باندې په یو مجلس کې خبره نه کی دی عبدالرزاق وی چې مفتی سے محترم مشرک دی کافر دی مسلمان نه دی نو ما وته چې تاسو نو مفتی سے محترم کوم خبره وی داغه عقیده بارکی یو به تاسو لیکي یو به مونږ لیکو تو خپل عقیده ثابت کړ اسلام او زمونږ عقیده باره کې چې ساده شرک کفر نسبت دي هغه به ثابت کی منګه مفتی سے محترم به هغه ثابت کی چې استاد او استاد په باره کې د کفر کوم خبره کړی دا یو به هغه ثابت یو به ثابت په یو بحث کې قبل فرض طبيعت برابر او جرأت درکو غیرت درکو حیا درکو پښتو درکو ایمان درکو نو په نور وجوهات باغې نه بعد بیا بحث وکړو خو په حال په یو باندې چې خبره روانه شي نو عبدالرزاق الحمدلله لا جواب شو الحمدلله په زبان حال دا خبر د واضحه کا چې زستا د جواب نه مکمل عاجز شو الحمدلله او دا د تحديث بالنعمت په تور کله چې پنځ پیری لا جواب شي نو بل را مخته کی نو چې بل ورته لک تکړه راخاره شي او غلا جواب شي بیا بل را مخته کی د دې دا میدان الحمدلله ما وکړو او ما ټول معلوم شو اول د دې واحد الله خو چې هغه خو برابر کده بوسوس قیمت ولا جوړ کو نو بیا د غبل لا مخه تک هغه ټټ د زنانو په شان پوزیشن کې عبدالرزاق چې هغه مکمل داسې شو لکه سب وته وي لکه د پشکال سپلې پشکال کې سپلې داسې چې لکه بيخي سوځیدو ته جوړ دا شان شی مو ته جوړ کو هغه نه بعد اوس دا نعمت الله را مخه ته شو نعمت الله سي قبل فرض ته په دې سیس کې سنجیدای او لګ حیا او غیرت درکی جب خو د پښتو د خنور پوزیشن دی الحمدلله ما تمالون دي د پښتو نه دي خیر دی لری بنجو زما استاد ستا استاد یاد کړی دي او تا زما استاد یاد کړی دي نو اول خبره خدا ده چې دا خضر حیات زمونږ استاد سره کېنه پته به ولګي کمنګ بالفرض تا کافران ثابت کړو استاد مولا کافر ثابت کو زه ته د سوشل میډیا په لار سره ویم چې ستا په لاس په ذبیحت کوم او ستاسو د ګستاخانو دی پارټي کې بس اعلان او که ثابت دی نه کړو نو کم از کم دی خپل خلی ته بدل لګونتي یو شی واچي په دې خلی بدل لګونتي پرتګاخ ولګي پرتګاخ وتواچي چې خل دې ټینګ کې چې ګډ وړي باقی بیا ونه وي او قبل فرض یې سي سنجیدت نه او تا ته معلومه ده چې سما استاد مناظره نشي کولی استاد خضر حیات یادم مناظره نشي کولی په خپل استاد ته اعتماد نشتا او ته چې زه مناظره کوم بس ټیک ده دا میدان خو الحمدلله آزاد دی او میدان آبادم دی راځه مخې تراشه مړي ژوند ټولو پنځپیرانو ته زمونږ الحمدلله د ابتدا نه تر دې وخت پورې تمام ضرورت آبا و اجداد ته زمونږ دا چیلنج دی چې پنځپیران د عذاب قبر نه منکر دي او په دې مسله باندې پنځپیران گمراه دي د اهل سنت والجماعت خارج دي اعتقادي بدعتيان دي منس کول د دې پس مکروه تحریمی دي د پاکستان د شلو مدرسو تفسیری فتوا راغلي نوې موضوع مې میدان ته ورويستله که تیاری رامخته شه کني تیار سی به صفا وایا چې موږ اسی لګیاو اسی پالش کو او اسی چاپلوسی کو اسی خپل استاد در اکمال کو نور میدان د مناظره کې موږ د ناستې نیو نو قبل فرض حضر حیات د کینه داغه د کفر او د اسلام خبره وکړو
که ته کښېنې نو بیا د خپل استاد نماینده په حیثیت به ته نه کښېنې ځکه استاد دې ژوندي دی خو ډېر ارجاع ډوز ولي چې زه تیار یم او زه بحث کولی شم او زموږ د ایمان اسلام باره کې هغه فیصلې کوي بیانات کوي او هغه دا هم وایي چې چا جنازه د هزاروي صاحب کړې ده هغه ټول مرتد شوي او کافر شي دا غټې غټې ډوزې خو هغه ولي نو که هغه بحث کولی شي مفتي صاحب محترم سره ډېره بهتره ده که هغه بحث نه شي کولی د هغه د عجز اعلان او ستاسو په کومه عقیده چې زموږ ما خبره وکړه په دغې باندې را میدان ته شي او بیا چې ستاسو زموږ په باره کې کوم شبهات دي د الله په توفیق په میدان کې واضحه کړي خو ستاسو په باره کې نوې عقیده عذاب قبر به تا ته میدان ته روویسته تیاري راځه نمبر در کوم اخیره کې د ویډیو رنګ راته وکړه یا یو منټ 2 منټه ویډیو کې چې صاحب په مسله د عذاب قبر کې نو یا په مسله حیات الانبیاء علیهم السلام یا کوم عقیده خو زما د طرف نه تا ته انتخاب شو مسله د عذاب قبر که تیارې ډېره بهتره ده که نه تیار صفا وایه او ته چې وایې چې تاسو کافران خیر د ستا طرف نه به زموږ د کفر په باره کې چې ته وایې چې تاسو کافران دغه فتوا ته ولګو ټاپه دې ولګوله په دې به ستا طرف نه مجلس شي 2 موضوعات شو خضر حیات کې نه د خضر حیات په کفر خبره که ته کښېنې نو د خضر حیات چاپلوسو پالشان موږ تا نه منو ځکه خضر حیات ژوندي دي غټې غټې ډوزو خو هغه ویشتې شي تا سره مسله د عذاب قبر شو او دا نوې موضوعات مې ته وویل بیا دا نعمت الله یو څو خبرې کړي دي د هغې به م لږ ورته وضاحت وکړو نعمت الله دا ویلي دي چې خضر حیات سره د ناس دپاره عالم شرط دي نو د دې په باره کې به تا ته زه یو واقعا ذکر کوم حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاړوي رحمت الله علیه چې کله عنایت الله شاه ګجراتي سره د مناظرې لپاره خبره وکړه په ګجرات کې تفصیلي واقعات تجلیات صفدر کې رحمت الله اوکاړوي رحمت الله علیه ذکر کړي هغې کې عنایت الله شاه ګجراتي د پټېدو دپاره خبره وکړه چې دا خو ملا نه دي نو چې کوم پروفیسران د عنایت الله شاه ګجراتي سره وو هغې ورته چې صاحب ملا نه دي عام سړی دي دا خو به ته په اسانه طریقې سره پړ کړي ځکه عالم او قابل سړی خو به تا سره بحث کوي تا ته به ګراني او چې دا یو عام سړی دی ستا د ذهن مطابق او ناپوهه دی طالب د څه نه ورځي دا خو په اسانه طریقې سره ته پړ کړه نو تا ته هم هغه جواب دی مفتي صاحب محترم خو تاسو وایي چې ملا نه دي نو ټیک ده که نه ستا د عقیدې مطابق زه ملا نه دي میدان ته راوله خپل مشر د ورسره کښېنوه چې ملا نه دي په اسانه سره یې پړ کړې که نه راشه الحمدلله دا تا تسلیم کړې ده چې هغه داسې ملا دی چې د عقیدې په میدان کې ستاسو یو ملا داسې نشته چې هغه سره ښکر وایي الحمدلله دا ته منې ځکه ته وایې چې دا ملا نه او بیا وایي مفتي صاحب محترم یادوي چې د حضرت علي پنجپیري چیلنج ورکړ د هغې جواب الحمدلله دې بنده کړی دي حضرت علي داسې خاموش دي ته به چې ژوندي لا پته شوي د بېدرکۍ اعلان ورځ دې مکې کوم انشاءالله هغه سړي ته مه یادوه چې هغه موږ یو پیره پیتي کړي بیا دې وایي د خضر حیات د مقابلې دپاره چې کوم دي نو هغه 10 اکابر علمای دیوبند دي لکه شیخ الحدیث حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب انور اوکاړوي صاحب رحمت الله علیه دغه اکابر نو صاحب دا خوله لګو وینده ته خضر حیات دی شکل ته وګوره او دغه اکابر ناستې ته ګوره ته د هغه حیثیت څومره دی تا ته دومره ښکاري لګي کښېنوه د مفتي صاحب مخې ته بیا که د مفتي صاحب محترم مناظره وګټله او مفتي صاحب محترم ته شکست ورکړو بس بیا ټیک ته بیا ته به نوم وایه بیا به دغه عالم موږ تاسو کښېنو ما ته پته ده مفتي صاحب محترم سره د ناستې قابل نه دي هغه کابل یادې چې هغه دې وخت کې تا ته پته ده چې ستا دا مولا ورسره خالي په مجلس کې د ناستې قابل هم نه دي او کېدای شي چېرته بې تپوسه ورشي او طالبان د لار نه واپس کړي ځه ستاسې حیثیت دی دا د سر ناستې څه کې چې سلام قابل هم نه دي او بیا دې باره کې د ډېر زیات بکواس کړي وی دغه 10 اکابر چې راولي وی د نشې ستنې به ولووې مدرسې چې راشي نشه به ترې لاړه شي او که د ډېر یېرې نه خېټې خرابې شي لیټرینونه شته نو زه وایم چې دا الفاظ دا د پنجپیري نه علاوه د بل خبیث او د نجس د خولې نه نه راوځي او نعمت الله بکواسي پالشي خارختین علاوه د الفاظ د بل چا د خولې نه نه راوځي او دا یاد ساته د خضر حیات او د مقلدین انجام به د الله په توفیق د خپل تجربې د کمزوري تجربې مطابق د تویم د خضر حیات او د پالشانو انجام به داسې وي لکه څنګه چې د احمد سعید ملتانی چترولګړي انجام وباس مختصرا بیا دی وی ثوابیه مناظره کې وي د واحد الرحمن مناظره وي تاسو نه وګټلې مناظره نه وګټلې میدان ته خلک بیا را حاضر شي وکړه هغه خپل شکست ته ټینګړي تاسو لا چې پلتګل جوړوي
واحد الرحمن ثوابه مناظره کې خپل شکست تاریخي منل دي الحمدلله 1 اگست 2015 دا حیات الانبیاء په مناظره باندې د پنځپیریانو د ثوابه نه جنازه وتلې ده خو چې تاسو نه پیږي څه در سره بیا کې دې کې د ویلو ثوابه مناظره کې تاسو اول فتوا دا لګوي د مرګ منکر کافر دي نو ولې د مرګ منکر څوک کافر علماء دیوبند کې کوي یو راتو خیا چې علماء دیوبند اکابر کې یو عالم دي او هغه د مرګ منکر دي دوی تاسو په خپل غنو علماء باندې فتوا لګوري چې دا کافران دي دا الله باندې منکر نشته کافر فتوا به څنګه لګي دویم او دا ستاسو د یو زعم په باره کې دا جواب کړو ستاسو پنځپیرانو خیال دار چې علماء دیوبند د مرګ نه منکر دي مفتي سے محترم اول شیخ لیکل چې د مرګ نه منکر کافر دي که ستاسو ان کړه د مرګ منکر دا خبره غلط ده دویم دی وی چې عذاب او ثواب د قبر حیات الانبیاء ګوره مسله د حیات الانبیاء او ظالمه حیات الانبیاء مسله و د عذاب او ثواب قبر مسله نه و دا مصابق واسطه التمنګ مسله دا و چې نبی عليه السلام روزه مبارکي روح او جسد او سری دوار ته حیات حاصل دي د دین منکر گمراه د سنت والجماعت خارج اعتقادي بدعتي نو سیب دغه خبره ته یاد ساته دا د علماء دیوبند مستقل عقیده را المهند نو فنت کوم ذکر دا او منکر د دین او اهل سنت کې څوک نشته که پنځ پیران د اهل سنت خارج دي نو په دغه ځای کې فتوا په پنځ پیران لګي علماء دیوبند کې پچانه لګي او بل دی وای چې تاسو مشرکان کافران هر چا مخ ته شاته ودرېږي منذر پسې دوی تاسو مونږ کې دا ټاپي خو پکور کې تل ګول شي راځه میدان تکینه تو ګوره چې فتوا لګول شي بیا کنه شي لګول تراشی او پیرخ مجلس ولګ وکینه میدان کې د ناس قابل د فیاد فتوی خور سړی ورکول شي بیا وی خضر حیات دومره لوی مولا دي چې بنورټون نو ترنګو شو او دیوبند نو ترنګو شو نو خامخا طفل تسلی خزان لور کوي لکه ماشوم چې پجړا شي کنه خلک قلاری بچي خاموش بچي خیر تاسو تسلی ور کوي نو فیاد ځان له کوي ګوړه ګوړه وای خپل به خوږي دیوبند رنګو شو پلانین رنګو شو سیبا دا رنګونه منګونه دا ټپی هغه چاته کو څوک دنه پیژنه ته پیژنه کړه یو سړی ایمان نه هغه ترین څوک سره پاره کې چې سیبا تړې تکړه مسلمان هغه د شکل ته ګور هغه د مناظره د ګټلو لري بیا دغه نورم ډېر خبره تری کړي په مختصرا ده خضر حیات په کفر باندې خبره ده مفتی سے محترم سره کینو خضر حیات د مناظرین عاجز شو تبول کې چې خضر حیات د مناظرین عاجز دغه نه چې ناشتي چې څوک کې نه دغه د نمائنده په حیثیت بالکل مونږ تیار او کنه بل فرض دغه د عجز اعلان نه کوي ته نعمت الله استاسو تمام ابا و اجداد مشران کشران کم یو کینه ول شي په مسله د عذاب قبر ته زما درخواست شو راځه کینه بحث وکړو مسلمان با ځان ثابتې زما مخته او یا به د ګمراه د اهل سنت والجماعت خارج ګمراه ثابتو کینه پته بده ولګي او نور خبره ترې چې د کمی کړي دي فضولیات لکه دی وي چې داسې بې غیرت او داسې بې شرم داسې بې حیا دي دا خپل ځان ته ډالې کا او دا ټول د اسلام مبارک وي بې غیرت مونږ پیژنو بې حیا مونږ پیژنو بې شرم مونږ پیژنو او دا غي د ریکارډ د پاره ستاسو د عالم د مولوی فتاح الله بیان ستاسو د پاره کافي شافي دي زره تنه چې بې غیرت سوق دي بې شرم سوق او ستاسو د غي د پاره نور دا مفتی من شاکر هغه وضاحتونه کافی دي نور به غیرت او به شرم زتا ته نه وین چې څوک دي او نور زتا ته اخره کې خپل نمبر در کوم د موبایل 0333 936 54 دا زما نمبر دی که زړه د کیږي په دغه دوه موضوعات خضر حیات په کفر تاسو د مفتی سے محترم په باره کې سو یا بیا مجلس کې د خضر حیات او د مفتی سے محترم مناظره وي او ستاسو طرف چې کوم عقیده وي د مفتی سے محترم په باره کې د خضر حیات دا حجز سره بس بالکل زمون طرف نه مسله د عذاب قبر شو تاسو طرف نه کوم موضوع انتخابي نو په دغه ان شاء الله کینو او نور ما ته پته چې تاسو د مناظره کول نه عاجزي بل دی خبره کړو و تاسو مړي راځي او د مرګ نه بعد زوی کیږي سه بدا خارق العادت واقعات د دې لپاره که تاسو سره علم نه کتاب الروح د حافظ ابن قیم سے وګوره او باغی باندې زمونږ یو ملګری دی مولانا عبدالرحمن عابد سے پدې کې د غیر مقلدینو په اعتراضات دی او دغه تفصیل هم ذکر کړی دې ته رجوع کدا مطالعه او بیا دی وای چې د مومند په مناظره کې پتا سو باندې درې سوالات چې سو تاسو نشي دا غي جواب تاسو نه نو شي دا ته درو ګناه ده او دا یو زنده ثبوت والا چې تاسو په پنځپیرانو باندې دا سړی قبر تم لاړ وفاتم شو لیکن ارمان د پنځپیران د جواب ځان سره سره یو ځان سره قبر ته یو د په پنځپیرانو باندې سوالات کړ 104 بیا د سوالاتو جواب پنځپیران نه اونشو
د دې یو مولا مفتی ایاز په نوم چې اوس هم ژوندی دی سوالات جواب په ځای باندې خالي سوالات وکړل 135 نور محمد تونسي رحمت الله علیه فاتح پنځپیریت هغه دغه 135 سوالات جوابات او د دوی نه ورپسې 335 سوالات وکړل 104 د باندې اول قرض او 335 در باندې بیا قرض شو حساب ولګوا 335 104 دا 439 سوالات دې سړي په تاسو باندې کړو د یو جواب تر اوسه تاسو نه دي شوي او دا په تاسو باندې اوسه پورې قرض پاتري قرضداري سه به دا تاسو قرض دي نو په یاد ور سړي دوزولي پتا مې سوال کړ جواب دې نه کړی دا غډوز تاسو عادت دي او دا تاسو د خپل مشر خزر آیات نزد کړی دي واخر دعوانا الحمدلله رب